بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو هغه ځای به ډکوئ ځکه چې دا کسان دي دا دروازې کو دواړه لري نو ښه به کبار څوک ناسي که نه دا یو دروازه لرې کوي سره ځکه چې ځای پکې دا ځای دې ځای ته راشئ نو بیا به ښه بعضې خبرې دومره یقیني او رښتینی چې څوک د هغې نه انکار نشي کولی چې دا دروغ کی. د انګریزۍ یو وینا ده ټف ټایم کریټ سټرانګ مین. کم سړی چې سختې تیري کوي مضبوط سړی ته جوړ شي. کومو خلکو چې ځان کړولی که هغه ساینسدانان دي او که عالمان دي که تاسو تپوس وکړو ډېر شی لوږې تندې تیرې کړي. د هغې یو حافظ صاحب قرآن ډېر زیات خوږ او ډېر زیات نیک انسان و. سړي به وایي ملایکه روانه ده. نو هغه وی د جولای میاشت وه زه د تخبایې نه او د شهبازګړۍ نه په دې که پیاده روان یم ډوډۍ نشته او روژه وه نو چې زه کوم جومات و هلته د شلټر خو صرف د ملانو دپاره جومات بل ځای خو نه یې. موږ هم عام خلق مسافر چې جومات ته زور کوي کومون نه کوي نو هم جومات ته زور کوي جو د هغه په مخ کې وکړي مونځو ځکه بل ځای خو څوک نه پرېږدي. اوس خو موږ جوماتونو ته هم تالې لګو پوخا به جوماتونو ته تالې نه وې. نو هغه وې زه به سوره وږی شوی وم زه به سوره تږی شوی وم چې زه پیاده روان یم او زه دې دپاره ځم چې زه حفظ وکړم او د غرونو د علاقې نه راغلی یم. نو بیا طالبانو روژه ماتوله نو بیا هغې غریبانان هم وظیفې غوښتلې وې دومره خو نه وې چې زما پکې وشي. نو بیا غواړو ما ته برکاته نه نو ما یو داسې کړو بل مې داسې کړو په دې منځ کې کېناستم. نو هغې ډګه ډوډۍ چې پرته وه هغې ته مې لاس کړو. نو هغې یو طالب پکې ما دی چې میلمه خوره وی ما چې تاسو زما ډېر قدر وکړو. دا سختې دې خلکو تېرې کړي. ټف ټایم کریټس سټرانګ مین. کم خلک چې د شپې سټډي کوي ځان کړی کم خلک بل ته غوږ دي دا ټف ټایم تیری دی ځان کړی نو دا سټرانګ مین دا مضبوط سړی. بیا ایزی ټایم کریټ ویک مین. کم خلک چې ایزی کنه موږ په اتمه پورې چې وکنه نو ټف ټایم و. بختي جان استاد خدای په دغه په شان استادانو نو سیستم ټایټ چې کله سیستم لګ ریلیکس شو موږ په کړکۍ چې ودانګل نو وخلو وای یا به سزا راکوله په دروازه به دن ناراضي. یو ډیسپلین یو سیستم ټیک روانو چې بیا لوز شو مړه وی کړکۍ پکې چاره واستې ده او دروازه په بار طرف چې دی ودانګل جو بد بدیدت کړو. نو چې ته دغه موږ غرمو ته وتیو کنه بجلی خو پوخانه وه نو چې غرمو ته وځې نو کلاس ته چې بیا راځې نه پوړونه بدن نه راوړې یا کرسۍ به استاد صاحب هغه راوړې په دې کړکۍ ولې نه وړې چې داسې دومره لوی چکر لګی نو هغه سو ایزی ټایم و. نو ډیټ کریټ ا ویک مین. موږ ویک شو. تاسو یقین وکړئ چې په کالج کې موږ بیا وو نو په کالج کې د کړکۍ نه موږ ټوپ کو جانزیب کالج کې نو د هغې چې کوم لیکچرر و نو هغه ډېر ډسپلن والو بیا ډي سی شو اے سی شو بیا سیکټري شو. نو هغه به سټوډنټ ورته وایي یاره جي دا خط ما راوړی دی نو ټیچر ورته وایي نو ړومبی به په دې کړکۍ واپس ودانګې بیا به په هغې دروازه وراوشي بار ته بیا به زالو ستا خبرې ته غوږ دم. نو وایي زه به پرې ودانګم خو دا خط خو زما نه واله وې نه دا علم دې ته وایي ټف ټایم کریټ سټرانګ مین. ویک ټایم ایزی ټایم کریټ ویک مین. ویک مین کریټ ټف ټایم. کم خلق چې کمزوري او هغه ایزی ژوند تېرې کړی نو هغه بیا خراب حالت دی د هغوی. ګوره په نسوارو اخته شوي نو شړت نو نسوار توکي نو خلق ته تنګي نو که هغه چېرته کې د شپې ډیوټي کړي ای ونه ډاکټر ولې نه نو موږ چې وایي دا بالغ وکتو نو د بالغ دا بل طرف به نسوارو باندې څښاو موږ وی دا ولې وی دا دې کته توکلی نه شي تاسو ته قهرېږئ نو خو چې داسې کي جو خو هملاسې جو دا بالغ داسې کي جو په هغې پورې ومږي نو چې بل سړي سبا ډیوټۍ له راشي چې ویره دی د خدای خوار کي نو هغه نسواري دی نو څه چلو کي
دا ویک مین ځکه دی د سټرانګ ټایم اوس تېروي ټول خلق ورته خیرې کوي. زمونږ چې کوم درسونه کوی شاغستان له د خدای اجر ورکړي، نور علي خان بهي له او میا صاحب له تاسو کړی او راځي، نو دا موږ لغون ته کې ټف ټایم تېرو، خو اټ ویل کریټ انشاءالله سټرانګ مین. دا به یو مضبوط سړی پیدا کړي. د مضبوط سړي ړومبني نه خبردی د ټول نه مضبوط شخصیت چې دنیا لیدلی هغه ابراهیم علیه السلام و. د ابراهیم علیه السلام دومره مضبوط شخصیت دی چې تاسو زما سره وایئ، تاسو چې تحیات وایئ تاسو څه وایئ؟ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت، ورپسې رد تاسو وایئ. ګوره ابراهیم دی پکې وی، حالانکه د هغه څه حق دی، خو څومره موده تېره شو، 600,000 سال پهله تېر شوی دی، بیکاز هغه ټف ټایم تېر کړی. ولې الله څه وایي؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایگزام یې ورکړی او ټیسټ یې پاس کړی و، نو څه چلو کو فَأَتَمَّهُنَّ، پاس شو که نه؟ نو چې کله ته پاس شې که نه امتحان پاس کې، نو الله ورته بیا څه وی؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، زه تا نه سټرانګ مین جوړوم، ته به اوس امام یې، ته به مشر یې. نو ستا نه 10,000 یا 66,000 سال تقریبا وشو، د هغې نه پس چې په تورسه کې څوک مونځ کوي نو په اتحیاتو کې به هم ستا نوم علي. او نور خو څه کوي، خو تاسو ته پته یې د دوبۍ هغه ایکاډ چې شوی و د هغه په منځ کې د اسرائیلو او د دوبۍ د حکمرانو په منځ کې د هغې نوم یې ایښی و ابراهام ایکاډ. یعنې دا دغه چې و د ټرمپ د امریکې صدر چې و، هغه هم د ابراهیم علیه السلام د قیمت نه خبر و. نو دا مسلمانان د دوبۍ او د اسرائیل یهودي په دې رضا کړه چې ستاسو د هغې نیکه نوم به وله کېږدو. خو بله خبره پای کې دا ده چې دا ټف ټایم چې څوک تیر کړي نو هغه به سټرانګ مین وي، خو د هغه زوی ضروري نه چې سټرانګ مین وي. نو ابراهیم علیه السلام خدای پاک ته څه وی؟ ومن ذریتي، زما دا بچی به امام نه کې. هغه ورته څه وی؟ الله ورته څه وی؟ چل ورځي لا ینالو عهد الظالمین. دا داسې نه شي کېدی، دا په میرټ باندې ده، دا په دې نه چې ته سابیاق او ته مولوي صاحب زوی یې ته به ماته لا ینالو عهد الظالمین. کم خلق چې ظالمان دا مشر نشي کېدی. که ده په دې تمه چې زموږ په دې سیسټم کې به په دې کې داسې یو لوز نیسي، یو کمزوري به وي چې لکه غټ سړی به د غټ سړي زوی به هسې غټي، نو دا خو نه مسلم لیگ دی او نه نیشنل دی او نه سیاسی پارټي ده د پاکستان چې پلار یې امیرو نو زوی به خامخا امیري. لا ینالو عهد الظالمین، په دې تمه نشي. ګوره ریل چې دی، ګوره دوه اسلام دي، یو هغه اسلام دی چې ما تا ځان له په کور کې رخ کړی، یو هغه اسلام دی چې په قرآن کې دی. نو کم ټیک دی؟ وی ګوره یو ریکګنایز اسلام دی، ریکګنایز اسلام دی چې ټول خلک وایي چې دا ټیک ده. هلکه پلاری سړی مونځونه کوي، وایي ټیک ده، یار وایي ډېر ښه سړی دی، وایي پیسې اوچتې دي، وایي ډېر ښه سړی دی، ته ریکګنایز اسلام وایي. وایي دا سړی چې دی هلکه وایي عمرې له زیار کال، وایي واقعي ډېر زیات ښه سړی دی. نو بل سړی وایي یاره وایي معاملات یې خراب دي، نو دا غلي غونتې وایي. نو دا خلک ورته ښه سړی وایي، نو ما ورته وایم یاره دا پلانی څنګه دی؟ ما ته ویله ډاکټر صاحب معاملاتو خبره یې مه کوه. نو په دنیا کې دا نرم خلق تبلیغیان دي، هغه غریبانان هم دا فیصله کړې ده چې امت د معاملاتو د لاسه تباه شو، د عمرو د لاسه نه دي تباه. پاکستان وی په عمره کې په دنیا کې پسټ دی، په حج او په زکات کې سیکنډ کا تھرډ پوزیشن دی، په کرپشن کې 169 دی. په تمامه دنیا کې بدترین ملک چې مشهور دی پاکستان دی. نو که په دغه کې ده که نه دغه چې یې که نه صوفیان دي ډېرې خوږې خبرې کوي. بل ورځ زمونږ یو صوفي صاحب هغه میسج دغه کوي، نو هغه دا وی چې کو په ذکر اسکارو باندې څوک سر ته رسېدی، نو حضرت علي رضی الله عنه چې کوم سړي وجلی و، تاسو له چاله نوم درځي؟ ابي ملجم واو ابن ملجم یا څه، هغه چې حضرت علي واجو، حضرت علي رضی الله عنه ګوره قیمتي سړی دی، د الله د رسول د تره زوی دی، د الله د رسول زوم دی، الله د رسول ورته څه وایي شعر خدا ورته موږ وایو که نه، او باب العلم دومره غټ شخصیت یې وجلی و. خدای ابن ملجم دومره ذاکر و، ذکر یې دومره ډېر کاو چې کله هغې بیا سزا ورته میلاوېده نو هغه وی هر ځای مې پرې کوئ خو ژبه مې مه پرې کوئ، زه پرې خدای یادوم. مطلب چې د خدای یادول
د خدای یېرول ورته ګناه ښکارېدو او د حضرت علي رضی الله عنه خو وژل ورته ګناه نه ښکارېدو. نو هغې سره هغې صوفي دا لیکلي وو چې اصل شی چې دی د نیکو خلقو ملګرتیا ده. چې کله ته د نیکو خلقو په مجلس کې کښېنې پاسې نو بیا ستا ذکر اذکار مزه کوي. خو چې کله تا ته مجلس ته نیکانو نه میلاو هغې له ته ټایم نه ورکې نه که ته تسبیح سر پې رړن ته به هم جواري کې هم به تسبیح اړې ته به هم ټي وي ته ناست هم به تسبیح اړې. نو دا په دې باندې نه کوي چې ته چا نسوي. لا ینالو عهد الظالمین. وی ظالم څه ته وایي؟ وی مړه خو ظالم دې ته وایي چې د بینک قرضه یې معاف کړي او ظالم دې ته وایي چې د شاملات یې په ځان پسې خېجولي. نو هغه صاحب سره مسله راله نو صاحب غټ صاحب و نو رضا کېدنه نو پټواري ته موږ وی چېر دی خو نه رضا کېږي ډېرې پخوانۍ خبرې دي. نو هغه وی زه به ورته ووایم که نه وی زما به ونی وی ستا به څنګه ونی وی زه به غسلخانې ته بوځم زه به یې پوه کوم که د ونه مرله نو بیا ته یې موږ تپوس وکړه چې دا څه وی د دې کلي ټول شاملات په ده پسې ما خېجول. نو دونه احسان مې پرې کړی ټول کلی مې ترې محرومه کړی دی شاملات مې په ده پسې خېجولي. د هغې سړي وی ډېر ښه سړی و وی موږ یې میلمانه شو نو وی هر کال به عمرې لته نو وی زه په هغې کټ کې چې کېناستم د لاندې بوجونه پراته وو. نو ما ورته چې دا بوجونه د څه دي؟ نو وی ما ته یې وی چې دا هوټلو سره موږ خبره کړې ده نو هوټل چې کوم چې استعمال شي دا پاڼه نو دا ته موږ راوړو بوجونه جوړو. نو وی زما دا نایک چې دی د چی کاروبار کوي نو د هغې اصلي چي سره دا پاڼه میلاو کي. نو وی ښه دا دومره غټ سړی چې دومره مالدار چې دا چل کوي وی او که نه وی هر کال عمرې لځي او دارالعلوم هم چلی او چنده هم ښه ډېر شی ورکوي. نو هغه وی چې الله وی چې د الله خپل ابراهیم علیه السلام ته چې په دې کې مخ نه لا ینالو عهد الظالمین. که ته په دې تمه یې که نه د مشر په صفتونو کې ډومبنی صفت بدی چې هغه به ظالم نه هغه به د بینک قرضه ځان ته نه معاف کړي هغه به شاملات په ځان پسې نه خېجولي. او چې کوم سړي دا کړي نو دی ظالم دی دی د مشرۍ قابل نه دی. که ته وله ووټ ورکې مشر کین دا ته ظالم سپورټ کې دا ته زیاتې کې. او بیا ورپسې څه ویلي وو؟ بیا ورته وایي چې د ظالم ته د مشر ته امام وایي. نو هغه ډاکټرانو وفد تللی و دغه ته اردن ته. نو په دې اردن کې هغه یو کس پکې لږ پوهېدونه هغه خلقو ته صحابه او قبرونه ډېر دي هلته. نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه دا ټول چې و د په کوم جنګ کې چې شهیدان شو نو هغه قبرونو باندې ځای په ځای لیکلو چې دې صحابي دا کړو دا کړه. یو صحابي چې یو لاس یې پرې شو نو هغه بیا جنډه په بل لاس کې ونه کېدله د هغه قبر ته لاړل نو یې ورته ډیمانسټریټ کوه هغه په هغه کتبه لیکلې وه په عربۍ خو نور په عربۍ نه پوهېدو یو په عربۍ پوهېدو نو هغه ورته په انګلیش کې بیا وی نو د هغې هغه سرکاري ځغه چې و هغه یهودي و وفد له چې کوم حکومت کم سړی ورکړی و نو هغه پسې رانږدې شو نو ورته وی آر یو دیئر امام ته د دې ډاکټرانو امام یې. امام هر مشر ته وایي د مدرسې مدرس امام دی د جومات امام دی د محلې مشر امام دی او د کلي مشر امام دی او د ملک مشر امام دی. نو لا ینالو عهد الظالمین دا امام چې په دې کې به ډومبنۍ صفت صحیح د امام جمع په عربۍ کې ائمه دي. نو الله تعالی په خپله د هغې صفت کوي وجعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا. د مشرانو ډومبنۍ صفت بدی چې زما انسټرکشنز زما هدایات به فالو کوي. په اسمبلی کې چې قانون سازي کوي نو بره به ګوري چې هغه څه ویلي دي آیاتونه څه نازل شوي دي. ګوره یا ایک کام کو بنانا ہے کام کو چلانا ہے. د اسمبلی دے پارا بنانے کے لیے نہیں ہے قانون تو بن گئی ہے آپ نے اس کو چلانے کے لیے ہے چې دا به چلو څنګه. لکه موږ په دې جومات کې یو موږ په دې مشوره نشو کولی چې د ماښام مونځ به 3 رکعته کو 4 به د دې خواړو سره موږ ته حق نشته. 3 رکعته فرض به خو دا به وایو چېرې امام به څوک مخې ته به څوک ودرېږي او چې کله اذان وشي نو فوراً به ودرېږو که نه د اذان هغه دعا به وایو بیا به ودرېږو که نه 2 رکعته نفل به کوو نو بیا به ودرېږو او روژه چې ماته کړو نو په کجوره به یې ماتو نو فوراً به ودرېږو که نه ښه ځان ماړو کړو نو بیا به ودرېږو. په دې کې اوس مشوره پکار ده خو په دې کې خو ته مشوره نشي کولی. دې ته وایي چلانا بنانے کا مشورہ آپ نہیں کریں گے کام تو پہلے سے بن چکا ہے. نو یهدون بامرنا زما چې کوم هدایت دي هغه به فالو کوي. او ورسره به بل صفت پیسې لما صبرو په دې کې به صبري. وی صبر څه ته وایي؟ وی د صبر آسان ډیفینیشن آسان تعریف دا دی یو دی صبر علی الطاعات چې ته کوم کار کې هغه مسلسل کې دې ته صبر وایي.
لکه ویله کوي شاغستان صاحب اعلان وکړو چې په بابورو کې به دوی په بابورو کې بله ورځ وي چې نه په دغه کې به په دې ته څه وایي تاسو علمګنج دی که په علمګنج کې به دوی چې په علمګنج کې به دې ته صبر وي چې لکه اوس دومره بالته ځو د صبر انتهایی نیکی مسلسل کول دې ته صبر وي لکه ته کلاس اټینډ کې مسلسل دا صبر دی ته په اسمبلی کې دا صبر دی ته جمعات ته په ټایم ځې دا صبر دی نو د دې صبر غټه نښه څه وه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ابوبکر صدیق څه وی زکات راکړئ خلکو وی موږ نه ورکوو ویل نه ورکوئ وی چې رسول الله وفات شو موږ خپلې پیسې چل نه ورکوو د حضرت ابوبکر صدیق وی دا په نیکۍ و صبر دی خلکو ته مشوره م ورکړه چې سختي ډېره مه کوه پیغمبر د دنیا نه تللی دی هغه وی زما په خدای قسمي چې وښي پوخا ورکاو او هغې دغه ته څه وي پړو کې مهار یې ورسره نه ورکاو کو د مهار نه انکار وکړو نوم به ورسره زه جنګ کوم دې ته صبر علی الطاعات وایي نو د مشر غټه نښه به دی چې هغه به وایي چې په دې کمپرومایز نه کوم وایي یاره زه به 4 منځونه کوم یو نشم کولی وایي چې یاره داسې خو نشي کېدی وایي د سهار مونځ چې څوک نه کوي وایي د هغه نه بوی ځي وایي دا څه ګډې وډې وي وایي پرې ته نه وایي چې شیطان مې متیازې کړي چې زموږ د متیازو نه دومره بوی ځي شیطان د هغې نه بس ورځي خو یې ته پرې نه پوهېږې وی دا دومره سپیره دی چې د الله رسول څه وایي چې کم سړی د سهار منځله نه راځي زماړه غواړي چې بل څوک مخکې کمه او زه لاړ شم کور ته یې ورته کم د دې نه بل سپیره یي بیا وایي چې کم خلک د سهار مونځو کې فوراً بیا اوده شي تاسو خبر یې دې ته څه وایي وایي دې ته حیلوله وایي یو قیلوله ده یو حیلوله ده وایي حیلوله حایل کېدو ته وایي وایي دا په رزق کې اوس رکاوټ دی وایي دا داسې جل که سړی سهار د مانځه نه پس د اشراق نه مخکې اوده کېږي که نه د دې غټ نقصان به دی چې خدای به د رزق د برکت نه دې محرومه کړي وی دا څه وایي وی د خدای پاک د خپل رزق تقسیم په دغه ټایم کې کوي په دغه ټایم کې که ته ایکسرسایز کې نوم ټیک ده که ته واک کې نوم ټیک ده که ته تلاوت کې نوم ټیک ده خو د کېده خو پکې نشته که نه ته به الوده کېږي چې ته بیا دغه وکړې نو ځکه دې وجې نه حضرت فاطمې رضی الله عنها ته رسول الله سوی وی فاطمې پاسه الله د نعمتو د رحمتو او د برکتو د رزق د برکت دروازې اوس کولاو کړي چې اوس ته اوده شي نو یو کس ملایته به تو واپس به راتو به زما خپل ما تېره چې دا په تا کې څه چل دی یاره وی زه ماریان په ما کې هېڅ چل نشته خو یې دغه سار پاسېدی نه شم بس دغه دې پوره ده ټیکټ به رانه وړی چې ته دا چل کې نو دې ته وایي چې صبر علی الطاعات تا ته دا پته ولګېده چې دا کار ټیک دی نو دا به بیا مسلسل کول غواړي او د کله پورې به یې کوې وعبد ربک ورپسې به راسه تاسو وایي یقل یقین تر مرګه پورې به یې کوې خلک وایي که نه وایي بس دی نور ستړی شوی یم نور نشم کولی د ده نه بل غټ ساده او قمقل نه وي نور ستړی شوی څه ته وایي چې کله ستا کټ والې ودیسي چې بیا به یي که نه اوس خو به یې کې نو هغه دویم د صبر بل ډیفینیشن دا دی صبر عن المعصیه چې غلط کار ته ټینګ شوی چې دا نه کوم په هېڅ قیمت یې نه کوم وایي چې لکه سپیکر صاحب پکې ټلیفون کړی وایي چې یاره کا خفه کېږي خفه دي چې غو نه کوم چې مولانا صاحب پکې کړی وایي چې کو خفه کېږي خفه دي چې غو نه کوم یاره وایي ډېر سټرانګ او مضبوط سړی دی په لیاق زموږ ډېر غټ زبردست گورنر و الله دې وبخي هغه ته چا وي ناصر صاحب به دا کار وکړي نه الف خان هغه وی سوال نه پیدا کېږي چې وکړي په لیاق پخپله وي نو الف خان زموږ ډاکټر لا ژوندی دی خدای پاک ول عمر ورکړی نو هغه ته چې دغه ورته وي په لیاق ورته ماښام به دغه له راځي پریکټس په هسپتال کې ماښام هم کې سهار به هم کې نو هغه ورته زه بالو راځم چې دا چیف جسټس ماښام راشي دې فیصلې وکړي نر سړی دیسي دې ته وایي صبر عن المعصیت چې غلط کار نه کومه هر څه چې راته وایي نو عمر ابن عبدالعزیز د دې غټ مثال رحمت الله علیه هغه ټبر چې کله دی اوس بادشاه شو دی خو یو نازولی هلک و نو ډېرې ښکلې جامې به وي ډېر ښکلی رنګ یې و ډېر ښکلی سڼه سترګه به یې کول نو چې کله بادشاه شو جو ډېر غم ورسره پیدا شو مخکې چې ټول ظالمان بادشاهان بنو امیه تېر شي نو ښځه هم شهزادګۍ وه نو خپلې ښځې ته یې وي زه امیل چې تا چولی که نه دا ګورستا نه دی وي دا ستا بابا تعالی درکړی وی دا سرکاري خزانې دی ما په خیال اوس زموږ IMF رپورټ دا دی چې ستاسو ګالف چې دی ګالف دا په سرکاري خزانه باندې د هغې په خرچه کېږي زموږ د افسران چې لبه کوي که نه دا زموږ د کرکټ ته ګروڼونه چې دي نو افسران چې لبه کوي نو د سرکاري خزانې نه پیسې دي او تاسو څومره غم خادوله چې لاړ شئ سرکاري ګاډي پکې ولاړي په هغې سرکاري ګاډیو کې سرکاري تیل سوځي دغه خلق چې دا چل کوي نو هغه حضرت عمر بن عبدالعزیز خپل ټبر ته څه وی داسې کار وکړه چې ته خو زما موږ دومره وخت زموږ یو ځای تېر شوی یا خو به دا خپل امیل واپس کې
یا به عمر واپس کړي. ستا خپله خوښه ده، تا ته اپشن دی، ستا خوښه ده. نو هغې ورته بس ته مې خوښې او میل مې دی خوښ وی راکړه او جوار یې په خزانه کې دوباره داخل کړو. دې ته وایي صبر عن المعصیت لما صبروا. قرآن دغه چې دی که نه صبر د څه نه به کوې؟ خواهشات او شهوات. ستا به یو شي تړه کېږي ته به وایي چې نه کوم دا غلط دی. اوس د امجد اسلام امجد کو تاسو پیژندو، ډېر زبردست سړی اوس پات شوی دی. نو مخکې هغه ټي وي مې وي چې کو تاسو چا کتلی وارث ډرامه به چلېده، دا وارث ډرامه هم ده لیکلې وه او ډېر نر او ډېر قابل او ډېر دینداره سړی و په د خپل لیول باندې. نو هغه ته چا وی دا د هوښیارو خلقو هوښیارې خبرې وی چې مجھے خوشي چاهیے. هغه ورته وی دا دوه ټکي تی لرکه جو په خپله به خوشحاله وي. څه دي وی مجھے تی لرکه، مجھے چې دی دا انا ده، دا تکبر دی. زما په شان به څوک زه به دې خوښ شم، تا زه پېژندلی نه یم، زه څوک یم، تا ته زه معلوم نه یم. دا ټوله تکبر خبرې دا مونږ کوو که نه؟ دا سړی چېرته خوشحاله نه وي. بلکې د الله رسول وایي چې د ټولو نه خراب وهي اشدهن، ځان ته ګوته نیول دي چې مړه زه ښه سړی یم، دا خلک خراب دی. نو حضرت هغه ورته وی چې دا دغه وایي امجد اسلام امجد وایي چې ته تې موجې لرکه او په آخر کې څه شی دی؟ چاهیې دی که نه؟ چاهیې خواهشات شهوات دي. یاره چې داسې وشوی نو چې داسې وشوی نو چې دا شی را سره وی نو یاره دې لینډ کروزل ته مې داسې ګړه کېږي نو چې یاره داسې یو کلاشینکوپ را سره وی نو یاره چې داسې دا ټرار یې کولی او د خلقو نه مې داسې دغه ویستی. دې وایي که دې ته دغه وایي که چاهیې. نو خو وی چاهیې دې لرکه او موجې دې لرکه جو بیا به خوشحاله خوشي وي. نو صبرو څه ته وایي؟ چې ته د خواهشات ته لرکې. نو ورپسې څه شی دی؟ ورپسې شکونه دي. وهم بآیاتنا یوقنون، یقین پکې ډېري. نو څه درې خبرې شوې. یقین د څه شي؟ د شک خلافي. شک دې ته وایي چې د الله په څه ویلي دا ټیک دي، د الله کومې وعدې دي دا رښتیا دي، الله چې کوم شي ته ټیک ویلی دا ټیک دی. وایي چې ټیک دی جو ټیک دی. نو وی مړه تا خو چې ټول عمر دا خبرې کې وی وټونه خو دې یو پیره ونه ګټل. نو هغه وی چا چې ګټلي دي نو په دویمه ورځ باندې پاټۍ ختم شوي دي، اما یو ورځ نه ده ګټلې او 2 کاله یې ما تر اوسه شته یم. وی څه شي شته؟ وی ورشه په څه کې په ترکو کې زلزله راغلې ده. وی هلته ستاسو څوک شته؟ وی زه هلته یم. اوس تقریبا 50,000 کسان شهیدان شوي دي او ته وایې چې 5-6 لاک کسان بې کوره شوي دي او د ترکو سفیر له پیسې رسولو او زمونږ ملګرو پیسې جمع کړې او هغه له موږ ورسولې او کسانو خپل ولیږل او په خلقو هلته کې چې سخته راله هغې چې که څوک دي چېرته د چا نه بچی ورک شي چا نه دغه او کړه. دې ته وایي اصل کار دا دی هم وبآیاتنا یوقنون، د هغې کلک یقین چې خدای کوم شي ته ټیک ویلي دا ټیک دی او دا به ماله فایده راکوي. نو دا زما ستا دپاره د مشرۍ دپاره یو څو خبرې شوې. نمبر 1 مشر داسې سړی به نه چې ظالمي، لا ینال عهد الظالمین. دویمه خبره چې مونږ زده کوو، دویمه خبره دا ده چې صبر به د صبر د خواهشاتو نه به هم صبري او په طاعات باندې به هم صبري او د معصیت نه به هم صبري. او دریم نمبر شی چې په هغې کې دی چې زمونږ به د خدای په وعدو باندې کلک یقیني. نو بیا ورته څه وایي؟ وایي چې که ته مشر یې که نه نو فبما رحمت الله لنت لهم، تا له پکار دی چې ته نرم یې. ځکه نرمي چې دا ستا یو خوی پکار دی چې ستا نه خلق تښتي نه. نو وی چې نرم نه نو څه به نو فظن، نو وی لوی ژبی به، نو چې لوی ژبی نو بیا به څه وی دغه ورته وی پښتو کې ترجمه لیکلې وه وی کنزلمار به بیا کنزلې ډېرې کوي که نه. زمونږ دا مشران نه دي، دی یو بل ته کنزلې ډېرې کوي. نو کله چې کنزل راشي نو سباب المسلم فسق، وی چې دا فسق دی. نو که ملا کنزل کوي نو هم پې ډېر بدکاري، قوامي کنزل کوي نو هم پې ډېر بدکاري. فظن دې ته وایي چې کنزل ماري او خلق ته تښتي، خلق وله مخې له نشي ورتلی. نو الله خپل پیغمبر ته وایي چې که ته پیغمبري کوې نو تا به خلخله نرموي، ته به دیږې فظن. نو لوی ژبی بنئ، زبان دراز بنئ، کنزلمار بنئ. نو کم سړی چې کنزلمار یې خپله ژبه په کنټرول کې کولی نشي، وی ګوره دا پراسیس دی. وی څنګه؟ وی کم سړی چې د خدای نه بې نیازه شو دی خود غرضی، نو د خپل غرض د کولو دپاره دی هره ناروا کوي. نو کله چې نارواګانې شروع د خپل غرض دپاره دی بیا هره ناروا کوي، نو دی بیا وایي د بل حق هم وخي او خپل حق هم چاله نه ورکوي.
دا خود غرضه شو. دی خود غرضه ته سوی والذین یجتنبون کبائر الاسم، دا کار بنه کې. نو چې کله یو سړی خود غرضه شي او دا چل کوي بریک واچو دا خیری لګي بس، نو بیا د سری شي، بیا د خدای پاک نه خود غرضه شي. د خدای پاک نه خود غرضه شو نو ګناه وکړو، نو ورپسې بیا د ځان نه خود غرضه شي، نو ځان انسانیت تیر شي. سړی چې انسانیت د نه شي نو سړی بربند شي. دا کپړې نه دي، دا صرف د انسانانو وي، د څاروو نه. ورته د خپل غوا پرتوګ نه لیدلې، د غوا دپاره د بیزې دپاره یوه لکۍ پوره ده بس. جبکې د انسان چې کومې جامې دي، دا جامې چې دا غوستي دی پکې ښکلی ښکاري. نو انسان چې کله ړومبنی سټپ څه شو؟ اجتنبون کبائر الاسم، ورپسې څه شی دی؟ والفواحش. نو کم دویم سټپ دی چې دی بیا د انسانیت نه بار وځي. نو که دا زنانۍ نو نری لوپټی په سر کړي یا یې په سر اړو څادر نه. تاسو د خدای پاک چېرته د شادي حال ته به نه ځي چې په هغې کې د زنانو سیکشن ته لاړ شي، نو یو پیرو ته زما ته تله پرېوتل نو 100% زنانو په سر لپټه نه وه، د ټولو زنانو په سر لپټه نه وه. او بیا به دا زنانه خپله غاړه به یې ارتئ. نو که ته ورته وایې چې خورې دا غاړه دې لږ داسې که، نو هغه وایي خدای دې د درځي میرات کي، دا هغه داسې کړي دي. دا فواحش دي. نو د هغې لوپټه نری کو په سر کړي مې، نو دننه پکې څه شی ښکاري؟ هغې ویښته د هغې ښکاري. حضرت عایشې رضی الله عنها چې هغه لوپټه ولیده، نو د هغې خپلې ورېرې نه یا د خورځې نه راواغسته ویشلوله او غټه لوپټه یې ولورکړې، دا په سر کېده. دا ګوره سټپ دي. لاول څه یجتنبون کبائر الاسم، نو چې د هغې ګناه نه دغه نه شو، عام ګناهونه. نو ورپسې څه شو؟ اوس ځان نه هم خبر نه، نو کپړې د نوتې دي، ته بربند شوې. او د ټولو نه غټه خبره د پرده د زنانه پکار ده. نو مولانا مودودي ته یو زنانه یو خبره وکړه او هغه له خدای پاک صلاحیت ورکړو. یاره وی دی هلکانو ته اړو څوک څه وایي نه باباجي، او یې مونږ خو یې لغه کړو لوپټه په کته کېږي، نو وایي چې لوپټه په سر کا، اشابه مخ پټ کا. نه یې په مونږ کې څه چل دی؟ نو هغې ورته وایي بچی د دې انګر دکان ته چېرته تللی؟ وی او وی اوسپنې ډېر شی پرتی نه وی بار پرتی که نه وی او باران پې هم ورېږي. او د هیرو دکان ته به څه وي؟ هیرې جواهرات، د جوهري دکان ته چېرته تللی؟ وی او وی یو کټه غوندې ملغلری وی د هغې کې ډبې، دا ډبي نه پس شوکیسي، د هغې نه پس یو سپیشل الماری وي، بیا په هغې کې پټه پرته وي. نو وی زمونږ زنانه چې دي جواهرات دي، جواهرات پټي. او انګریز خپلې زنانو نه اوسپنې راکړي چې بار پرتې نه یې زنګ وخي. نو وی که ستا رضان نه انګر خوښي، نو وی خدای دې قدر کوي، نو ځکه یې راته دا ښوولي دي. نو ګوره اجتنبون کبائر الاسم ړومبنی سټپ شو، والفواحش. نو بیا دا بربند شي. نو ورپسې بیا صحیح ورپسې دی چې وایذا ما غضبو، کله چې یو سړی بربند شي او بې حیا شي، نو بیا لوی جبی شي، نو بیا کنځل ډېر کوي. دا دې سټپ سي. ګوره نیک سړی لکه فرض کړه نیک سړی دی، د جینکو د هلکانو یو ځای جلوس روان دی، او په کراچۍ کې خو یې دي که نه، یاره وایي دا سیراج صاحب پکې ډېر بد ښکاري چې بره دی، وایي چې د دې سره اتحاد دی. نو وایي ټیک ته خو دا لیبرل جینکۍ ټولې روانې دي، بلکې دی وایي چې دا ته دې چاله دا انټرویو ورکې او دا اینکره داسې ناسته ده، نو وی دې ته ووایه. نو هغه وی د هغه یو عالم خبره کوله، اسحاق نوم یې، هغه وی دا اینکره ځکه دې دا سر داسې سرتور کړی دی، ځان یې سنبال کړی دی چې د دین خبره دې موږ ته راښیي چې وایي نه کي راته، چېرې تا لوپټنه ده په سر کړې ده، ستا سره خبرې نه کوم. خامه تاسو به کتلې موږ په دې ایم ایم ای په حکومت کې هغه هسپتال کې افتتاح کوله، نو یوه زنانه چې راله انجیو والا زمونږ هغه که نه هغه دغه والا، نو هغه انتهایي د هغه لباس ډېر زیات غیر شرعي و. نو موږ سپیکر صاحب سره صلاح وکړه چې دې سره به څه کوو. غالبا ده ته موږ وایي چېرې په ګفټ کې به ولته لوپټه ورکړې، بیا به لږ سات له خو یې په سر واچوي. دا درې سټپه دي. نو بیا زبان درازه شي، نو بیا کنزل کوي. دا درې خبرې د مشر دپاره ضروري دي چې هغه به زبان درازه نه وي، هغه به د بې حیایۍ کارونه نه کوي. او د مشرۍ دپاره بیا ورپسې دا خبره کړې وه چې که فرض که ته مشري کې او ځان دغه کې، نو پکار دا ده چې ته درې خبرې په ذهن کې ستایي. ګوره ستا سره چا زیاتی وکړو، نو الله تعالی تا ته چل ښیي، وجزاء سیئة سیئة مثلها.
دا ډېر ګران کار دی. سړي له قار ورشي سړی خو خامخا غوسه کېږي، څوک دنه سپېړه ورته هم وایي کنزل درته څوک وکړي، ولې وایي زه بل جواب نه ورکوم. نو مې که ورکوې وله نو دوه کسو جنګ و نو موږ پکې روغه کوله. نو هغه کم کس چې و نو هغه ښه ښکلی سړی و خو جو قار ورغلی و جو اره ناروايي کړې وه. نو موږ چې تاسو دا چل ولې کړی؟ نو وایي چې ولې هغه چې کوه. نو ګوره مې قرآن ته ګوره نو اوس ته مې ګوره سټپس ته 3 سټپه دي دا تا پوره کړي. نمبر 1 دی جزاء سیئة سیئة مثلها، چا چې راته کنځل وکړو نو دومره کنځل ورته کولی شي. نو هغه تا ته وی چې لکه دله جو ته ورته وایي چې دله، نو ته به په دله صبر وکړې ته پسې 2-3 څلور ټکي نور وایې که نه. نه چا وایي چې ګونه به دله ورانه کړم ته به ورته څه وایې چې زه به دله ملا ماته کړم، زه به دله بچي ختم کړم. نو تا خو مثلها خو نه شو که نه. او دا ګوره انسان یې هغه له قار ورځي. دا ډېر دلچسپ حدیث دی. حضرت عایشه رضی الله عنها راسته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، حضرت زینب رضی الله عنها، دا دواړه ټبرې دي. نو د رسول الله ټبرې دي نو بنې شوې. نو زنانۍ نو یو بل باندې هغه ناسودي او هغه غوسه خو راځي. نو زینب څه ترخې خبرې عایشې رضی الله عنها ته وکړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدې. نو حضرت عایشې ته وایي عایشې جواب ورکړه. نو عایشه به وایي ما زینب له داسې جواب ورکړو چې د زینب په غلو کې توقاڼې وچې شوې. وایي ما د رسول الله مخ ته کاته وایي داسې وپړقېد د خوشحالۍ نه. خدای حدیث جزاء سیئة سیئة مثلها. ورپسې دویم سټیپ چاله ورځي فمن عفا و اصلحا، کو چا معافي وکړه چې ځای به خیر دی نو څه وایي فاجره علی الله، زه به دله اجر اوس کومه دی خوښه ده. وی دې ړومبني ته څه وایي عدل، دې بل ته احسان وایي. وی که تا کنزل کولو دې بل ته ونه کړه د دې په جواب کې به ولا الله فرشته مقرر کړي اب ولا جواب ورکړي. نو فرشته ښه نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه سو یو سړی راغی نو ابوبکر صدیق ته بد ردی وی. نو ابوبکر صدیق ولا جواب نه ورکړي رضی الله تعالی عنه، یو جواب ولا ورکو غریب بنی آدمو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره بدل شو پاسید. نو حضرت ابوبکر صدیق ورته وی چې د الله رسوله چې هغه لګیاو نو تا خو څه نه وې چې ما یوه خبره وکړه. نو هغه ابوبکر چې تر څو پورې تا جواب نه ورکړی نو هغه ستا په ځای فرشتې جواب ورکاو. نو چې کله تا جواب ورکړو نو شیطان راغی. چې چېرته شیطان راشي نو پیغمبر هلته نه کینی. نو دا دویم سټپ شو که نه. ړومبنۍ تا اجازت درکړی و خو دومره یې درکړی و هغه خو د کولو نه دی. ته چې وایې چا به تا ته وایي چې یو پیرې چې خوار شي ته به ورته ووایې چې خوار شي یو پیره، ته به ورته وایې چې په تندر یخ شي. ته خو به خامخا خوځې هغه خوا ته الله اجازت نه درکوي. نو ورپسې څه وایي فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. نو دریم څه وایي ان الله لا يحب الظالمین. که ظلم دې وکړو ودې وخو ودې ټکاو نوغې دې وله ورک کو ته ظالم زما به ډېر بدي شي. مطلب چې په کیریر کې قرآن تا ته 3 هدایت کوي. یا خو عدل وکړه داسې جواب ورکړه څنګه چې درته ویلي و، او یا خو احسان وکړه وایي زه به زه درته معافي کوم، او یا ورپسې خبره دا وکړه چې یا به ظلم کوي چې ظلم دې وکړو د خدای به بدي شي. نو چې په دې 3 سټپس کې ستا کم خوښي. د دې وجې نه زما ستا دپاره چې کوم روټین را کړی و چې ګوره د ملګرو سره چې کوم رویه ساتئ. امام مونږ ویلی و، امام د کالج پرنسپل، د جومات امام، د مدرسې مدرس، هغه جماعت چې هغه بار ته ځي د هغې مشر دا امام دی، ورسره په آخر کې صدر پاکستان امام دی. دا سړی چې دی به دا څو خوینه په ځان کې پیدا کوي. نو یو خبره پکې دا شوه چې دی به بما رحمت من الله لنت لهم دی به نرمي. نو بل دا چې دی به د ژبې نه خراب نه. نو په آخر کې ورته څه وایي فاعفو لهم، معافي ورته وکړه چې خپلو ملګرو ته چې ځایي به خیر دی نو ته د مشرۍ قابلې. ورپسې څه وایي معافي چې دې وکړه که نه په دې نه کېږي. ورپسې وایي واستغفر لهم، د خدای نه د دې دپاره معافي وغواړه. هسې چې یو مشر سر تهجد لپاسي او د خپلو ملګرو دپاره معافي غواړي چې خدای پاکه پلاني دا غلطي کړې وه ما ته یې کنزل کړي و او زما خبره یې نه ومنلې ته ورته معافي وکړې. دې نه نور غټ احسان شته. واستغفر لهم. تاسې په خپل کور کې د خپلو بچو دپاره چې ته کومه دوا غواړې نو واستغفر لهم. بیا ورپسې څه وایي وشاورهم فی الامر، د هغې سره به مشوره کوي چې نه نه کوم د سره مشوره ته خو زه خفه کړی دی په مشوره کې نه راغواړی. وشاورهم فی الامر دومره ضروري دی چې د الله رسول وایي چې اشیرو علیه ما سره مشوره وکړئ. د الله رسول ته د مشورې څه ضرورت و چې وحی د برې نه راځي. نو حضرت ابوهرره رضی الله عنه وایي ما د رسول الله نه زیات مشورې والا څوک نه ولیدلي. نو وشاورهم فی الامر مشوره به کوې. مشوره به د چا سره کوې؟ پخوا به مونږ هغه میټینګ کوی ته مونږ جنرال باډي وی. جنرال باډي دې ته چې ټول خلک به راجمع شي او یونین به خبره وکړي
دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم جنرال باډي کړی وه او په دې خود په دې جنګ کې ټول لا جمع کړو او جو دغه پکې مو د عبدالله بن ابی دی ټول او مشوره وشوه چې احد ته وځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پړه کې دا و چې نه وځو، نو دې ته جنرال باډي وایي. نو مشوره ته و چې ټول خلک راجمع کړي او مشوره وکړي. دا یو قسم شته. کله کله مشوره لکه د الله رسول ډېرې مشورې کړې وې، نو کله کله مشوره به د خاص سړي سره کې، لکه د حدیبیې په مسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسله پیدا شوه. هغه دا چې حضرت وایي چې تاسو احرامونه پرانځئ او تاسو آزاد څه ورته وایي آزاد شئ احرام نه چې وځي حلال ګوره ټکی دی هېر کو که نه حلال شئ. نو چې صحابو ته د الله رسول وایي چې حلال شئ هغه نه حلالېږي. یو ته ګورې بل ته خفه پرابلم شو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس مشوره کوي، د یوې بیبي سره مشوره وکړه، غالبا ام سلمه رضی الله تعالی عنها وه. هغه هم ډېر هوښیار هغې ورته وی خو نایي راوغواړه اته ورته کښېنه چې ستا را سر هغه وخورئ جو ټول صحابه به بیا سر خورئ. جو هغه سټریټیجي کامیابه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ولي یو بل ته هغه خو وخورایو بل بیا خو وخورایو. جو دې ته وایي چې ته یو کس سره مشوره کولی شې چا په خبره باندې پوهېږي، نو که واده دې کوه که کویده نه دې کوله که پروګرام دې کوه، جو چې یو هوښیار جو د خپلې ښځې سره مشوره وکړه. دریم نمبر دا چې هوښیار کسان را جمع کا چې ته وایې چې په دې خبره پوهېږي. دې ته شورا وایي. لکه حضرت عمر رضی الله عنه کړی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېدو وخت نږدې شو، هغه مشوره بورډ یې راوستو، پای کې څو عثمان صاحب و علي رضی الله عنه او حضرت دغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه طلحه رضی الله عنه دا شپږ کسې را جمع کړل او هغو وله مشوره وکړه. نو دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې خو په خبره کې مشوره کې او بل آخري خبره بیا په دې کې دا ده چې ته دا مونځ چې کوې که نه دا تعالی تربیت درکوي. وایي کله چې غټ خلک غټ شي ام مکناهم اقاموا الصلاه مونځ به قایموي. دې مونځ له یې زور ولې ورکړی وي په دې مانځه کې یو فلسفه ده وایي بیا خپله خبره ختمو. وی چې په مانځه کې دی که نه چې د ټولو نه ښه سړی چې هغه قیرت ښیي، چې د هغه عمل ښیي، د هغه علم ښیي، هغه مخکې دې ته امام وایي. ټیک شو. په دې خلقو په دې سړي دومره اعتمادي چې دې پټ پټ څه وایي دې به وایي چې ټیک وایي. داسې نه وایي چې موږ ته به یې اورئ لکه ماسپښین په مانځه کې هغه پټ لګوي، نو څوک خو سره حساب نه کوي چې استاد څه دي وی بعض امامان زر د آخري 2 رکاته وکړي، د آخري 2 رکاته په پټی. نو ما پکې یو کس پکې ما ته ته خبرې وي دي پکې الحمد نه وایي، وي دي پکې 3 پیرې سبحان الله وایي چې دا پوره دی. نو اتله ودرېدلی نه چې بیا رکو لتلی. نو ما هغې استاد صاحب مې تا پکې څه ووې؟ نو ما زه زره ته وامه سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی. دې څومره ټایم واغست؟ نو ما ستا خو ټایم وانغست. هغې کې دی هغه مفتي صاحب یو خبره کوله، ویره ډاکټر صاحب راته یو خبره کړې وه په هغې ساعت کې ورته زه وقارېدم، خو وروسته چې زه په مانځه ودرېږم جرایات شي. نو دا استاد چې دی دا مخې ته چې ولاړي په دې ټولو په اعتمادي او د ټول نه غټ سړی د امامي. دا خلق چې شاته ولاړي په دې کې طبقاتي کشمکش نه وي، د دې هر شی په میرټي چې څوک مخکې راغلی او په مخکې سب کوي او چې څوک وروسته راغلی به شاته. نو ولا کپرت کا فیصل مسجد کې مونږ دی نو صدر پاکستان منزل راځي نو وروسته راغنه به شاته او د هغې سویپر چې دی چې هغه ځای جارو کوي ابه مخکې دې کې دا دی دا هر څه په میرټي تا ته دا ښایي. دویم دا چې دا سب په نیغي د امام استاد بالو نیت تړي چې دی غیر چاپېره ګوري چې سو سپو په کوم سو سب نیغ کوي. نو سب نیغ څه مطلب دی په ډسپلیني څنګه چې دلته سب نیغي داسې چې په بینک کې دی بیل داخلي هم بالته نیغي داسې په دې کړکۍ دی بیا نه ورځي ځکه د خو دلته ټریننګ کړی که نه. ابر اوس بول ګیټس په امریکا کې په لینډ کې ولاړو دغه یې اغوستل سلیم هغې ته څه وایي هغه برګر دی که چې برګر نو برګر یې اغوستو نو په لینډ کې شاته ولاړو ای چاته نه چې زه نه مخکې کېږم. دلته خو زما په شان سړی زما چې لکه تاسو شاته شئ او چې څوک تقسیم یا به موجره د باباله یا ډاکټر صاحب را مخکې کوي دې ته وایي بې انصافي. نو دا چې ته به په سب دا سب تا ته دا دغه کوي. بله پکې بیا دا ده چې په دې کې به وړوکی کچ نه وي غټه کچ نه وي دلته به مساواتي او بیا ورپسې خبره دی چې وامرهم شورا بینهم دې چې په اپس کې خبره کوي په مشوره به کوي داسې نه چې لکه خپله 200 داندلي به چلی چې زه ستاسو مشر یم او زه د پلاني زوی یم زه سابق یم زما خبره به منئ که نه یې منئ زه د پاټۍ نه وباسم دا خو به پکې نه وي. دا خلک ټول په مشوره خبره کوي. د دې نه چې موږ ته کومې خبرې معلومې شوې هغه دا چې د الله رسول مشر و په هغه کې یو څو خوبۍ وې او قرآن هغه ویلې هغه وایي او بیا خپله خبره ختمو. نمبرۍ خبره پکې دا وه انک لعلی څه ورسه تاسو وایې خلق عظیم اخلاقي خو وی ښه اخلاق څه ته وایي بادر چې یي او بې غیرته نه یي. نمبر 1 بزدله نه یي بادر یي بزدله نه یي سخي یي شوم نه یي او زبان نرمي سخت نه یي کنزلمار نه خوږې خبرې کوي دې ته ښه اخلاق وایي.
نمبر 1. دویم نمبر دا چې هغه عقیده په الله ډیره مضبوطی دا بالو مشری. نو زه یو ټکی ځوان بل تاسو وایي سو لا تحزن معنا. ګوره څومره کریټیکل سچویشن و خو په هغه وخت کې هغه خپل په مرګري ته سوي نه په الله کلک یقینو ان الله معنا. دریم دا چې هغه د خپل ملګرو باندې دومره مینی چې خدای پاک ورته وایي چې ته معافي معافي دی له نشي غوښتې زه نه قبلوم او هغه بیا هم ولا معافي غواړي الله ته سوي ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم. نو په خپل ملګرو به ته دومره مینی دومره به ولا معافي غواړي چې الله ته وایي چې ته پاسې غلیږې نو هغه ته وایي چې ته وایي چې په 70 نه زه به 71 غواړم. نو چې ستاره خپل ملګرو سره مینه ډیری. څلورم نمبر خو ما تاسو ته وی چې دی بسې نرم وي قرآن کې په بما رحمت من الله لنت لهم. او آخري خبره به دی چې دا سړی چې دی به پیسو وږی نه پیسې به نه جمع کوي بینک اکاؤنٹ کوئی خالی جو خالی وي کور کېدای شي چې کچی او کېدای شي چې مدني نه او لینډ کروزر به ورسره نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه تونو ډیوې تیل سو ګاونډي نه غوښتي وکنه او قرضدار یو نو دې نه پته لګي چې کم سړی پیسې ډېرې جمع کوي او کم سړی په اقتدار کې مال ډېر. تاسو تورګل به اوس ګورئ نو چې دا مال ډېر جمع کو دا د مشرۍ قابل نه دی ځکه چې د مشرۍ قابل چې دی هغه به پیسو ته کار نه وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.